دې د وجې دغه جلیل القدر صحابي حالات هغه بیانو. د عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت تے ابو عبد الرحمن او د مور کنیت دے ام عبد. ام عبد یعنی مور دمرئی پلاری چی دے نو پا جاہلیت کے مڑو د جاہلیت پا زمانہ کی او موری ایمان راوڑا لویا صحابیہ وا. او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنبنے خلقو کے دے شپگم نمبر مسلمان دے یعنی پا مسلمانانو کے د نمبر شپگم دے. پنزم مسلمان صحابہ کرامو د وړاندې ایمان راوړی دی او دا به فرمایل چې زما شپږم نمبر دی په اسلام کې بالکل سابقین اولین کې دی او دا ډېر لوی سعادت دی په صحابو کې به چې چا د ایمان سبقتو هغه ته به نورو صحابو ډېر د قدر او د عزت په نگاه باندې کتل. نو عبدالله ابن مسعود صاحب لنبنو مسلمانانو کیوں دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلویختم نمبر دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شپگم نمبر دے. سلور دیر کسان بیاد عبداللہ ابن مسعود سے ابن رستو او دا عمر سے ابن مخ کے مسلمانان شوید. ډېر مصائب پیم تیر شوی دی چونکه غلامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره ډېره مینه وه. په کور کې وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص خادم عبداللہ ابن مسعود صاحب ورته به فرمایل نبی علیہ السلام چې کله عبدالله د کور دا پرده دا اویزانه نی اوچتای نو ته بیا سیده راځه ځکه دا قاعده وه چې پرده به راغورځېدلې وه اویزانه به وه نو د دې مطلب به دا و چې دننه پرده کې زنانه دي یا څوک دي خو چې پرده به اوچته وه نو بیا به د دې علامه دا وه چې دا بنده تلی شي دننه ځکه پخوا به هم حجره وه هم به هغه کور و هم به کمره وه هم به بیټک و. د دې وجې چې کله حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په حصه کې راغله نو صحابو ته دا معلومه نه وه چې یا دا نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل زوجیت کې واغسته او کنه په وینځی ده. نو صحابه وی چې یاره مونږ ته به دا څنګه پته لګي که چېرې دا وینځه وي نو بس خو وینځې چې څه حیثیت وي هغه به وله حیثیت ملاو شي خو که چېرې دا بیبي وي د نبي علیه الصلاۃ والسلام نو دا خو بیا زمونږ مور ده او د دې خو بیا د نورو امهات المؤمنین عمره قدر او عزت پکار دی. یو صحابي وی چې ګورئ چې نبی علیہ السلام کله کور ته وردن نشي خیمې ته نو کچری پردای اویزان نکړه او پردای بره پرېښوده دا بیا وینځه ده خو که پردای راوغورځوله راځونډه یې کړه نو دا بیا بیبي ده او زمونږ بیا مور ده. چې نبی علیہ الصلاۃ والسلام څنګه خیمې ته وردن نشو نو صحابه ورته ولاړو نو نبی علیہ السلام د دننه نه پرده اویزانه کړه راویې غورځوله نو صحابه یو بل مبارکای ورکړې وي زمونږ په میندو کې د یوې مور اضافه وشوه او حضرت حفصه حضرت صفیه وه چونکه حضرت صفیه د یهودو د قبیلې سره پخوا تعلق ساتو الله ورته د اسلام دولت سره سره د نبی علیہ السلام د زوجیت دولت هم ورکو. نو هغې بیا
زوجیت کې رااله نو صحابه وله معلومه شوه چې یاره نبی علیه الصلاة والسلام دا په خپل زوجیت کې واغسته. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه به نبی علیه السلام ورته فرمایلو چې ته زما آواز واورې کور کې او پرده راغورځېدلې نی نو بیا اجازت مه غواړه، بغیر د اجازت نه راځه. د نبی علیه السلام پیزار به ده سره و، د نبی علیه السلام بالغ به ده سره و. ده ته ډېر زیات القابات میلاو شوي دي. ده ته صاحب السر النبي صلی الله علیه وسلم هم ویلی شي. د نبی علیه السلام رازدار صحابي، رازدار. ده ته صاحب النعلین هم ویلی شي، صاحب الوساده ورته هم ویلی شي، صاحب النعلین والوساده، او صاحب السواد والسواک ورته هم ویلی شي. اوبه به یې ګرځولې نبي علیه السلام سره، مسواک به یې ګرځولو، کجورې به یې ګرځولې. حبشې ته هم هجرت کړی دی دې صحابي، او مدینې منورې ته هم، او دا هم په هغه صحابو کې دی چې دته دا فضیلت حاصل دی چې د دواړو قبلو ته مونځ کړی دی. په اولین سابقینو کې یو دا هم نه، د دواړو قبلو ته مونځ کړی دی. نو دی جلیل القدر صحابي دی. په بدر کې شریک شوی دی، احد کې شریک شوی دی، په صلح حدیبیه کې بیعت الرضوان کې شریک شوی دی، په غزوه یرموک شهید شوی دی د نبی علیه السلام د وفات نه وروستو. نو ډېر جلیل القدر صحابي دی. د یو ډېر کمزوري جسم خاوند و، ډېر نری وچو. بعضې روایاتو کې راځي چې مندری و مو، د قد نه مندری و، د وجود نه نری و، خو کړه وړه ټول د نبي علیه السلام سره مشابه و. څه مطلب؟ ګرځېدل، خبرو کې، انداز کې ټول د نبي علیه السلام په شان و. پته به هم نه لګېده چې دا چا به پې دا ګمان کو چې خبرو انداز ته به یې کتل چې ګنې نبي علیه السلام خبرې کوي. صحابه به کوشش کو چې د نبی علیه السلام په شان هیئت جوړ کړي، خو به هم خو څوک به ډېر زیات نزدېکت او د قربت د وجې د نبی علیه السلام سره مشابه و. یو پکې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ښه قاري د قرآن و، د قرآن مجید ښه قاري و، او وجود دومره زیات اوچ کړس او نری و. په صحابو کې دی مشهور په دی و چې هغه د اوچ وجود خاوند او غنم رنګ صحابي څوک دی، نو هغه عبدالله ابن مسعود دی رضی الله تعالی عنه. یو روایت کې راځي چې دی یو ځل یو ونې ته وخته او چې د ده هغه لنګ د پنډو نه لر شو، نو د ده پنډی خو ډېرې وچې وې، نو صحابه په خندا شو. صحابه وې وګورئ عبدالله ته دومره نری نری پنډی دي لکه کڼکي چې. نو نبی علیه الصلاة والسلام هغه واورېده، نو وی فرمایل وی تاسو خو وایي چې عبدالله دومره نری وچ دی، نری پنډی دی. د الله په نیز باندې د عبدالله ابن مسعود حال دا دی چې د عبدالله د دې اوچو پنډو قدر او قیمت د الله رب العزت په نیز باندې د احد د غر نه سیوا دی. که یو طرف ته عبدالله په تله کې کینولی شي د الله په نیز، بل طرف ته د احد 10 کیلومیټره غر هغه کېښودی شي، نو عبدالله به د روحاني طاقت په وجه باندې د ایمان د زور په طاقت باندې د احد د غر نه دروند وي. دومره زیات قدر او قیمت دی د الله په نیز. او بیا حضرت عثمان رضی الله عنه په خپل خلافت کې د کوفې نه بیا مدینې منورې ته راغوښته، بیا مدینه منوره کې وفات شو، په جنت البقیع کې مدفون دی اوس هم.
او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ جنازه کړې ده څوک وایي چې عمار بن یاسر جنازه کړې ده او بعضې وایي چې زبیر بن عوام جنازه کړې ده خو خلافت د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د ایمان د راوړو واقعه هم ډېره عجیبه ده دی په مکه معظمه کې د یو کافر مشرک د هغې مالک غلامو او مرایو بس تشې ګډې بېزې به یې سرولې یو امیر سړی و په مکه معظمه کې دی به د هغه خدمت به یې کولو او هغه په خپله غلامای کې اغوستی په پیسو باندې د به هغه بېزې سرولې هغه له او د خلکو د خبرو نه به نه خبرېده د نبي علیه السلام د بعثت نه دی نو خبر شوی کې دو بېزې سرولې نو نبی علیه السلام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغوی دواړو وتلي وو بهر د کافرانو ظلم او زور او د هغوی هغه کم چې زیاتي و د هغې د لاسه نبي علیه السلام ابوبکر صاحب بهر ووتل چې لاړل ویې کتل نو دی هلک و هغه وخت او د بېزې سرولې نبی علیه السلام چې بېزې ولیدې وې چې که پای پکې وي مانګ له پای راکړي پای به هغه وخت خلکو دکه شان ورکول نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې یا علام احلب لنا من هذه الشیاه ما نطفئ به ظمأنا ای هلکه موږ له لږې یو بېزه ولشه د دې بېزو نه چې زموږ دا تنده ماته شي ونبل عروقنا او رګونه مو د پایو نه ډک شي یعنی چې موږ ماړه شو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه وخت سره هلک و نو عبدالله ابن مسعود وله جواب ورکړو لا افعل فالعنم لیست لی وانا علیها مؤتمن زه دا کار ځکه نشم کولی چې دا ګډې چې دي هله بېزې نو دا زما نه دي وانا علیها مؤتمن زه په دې باندې یو امانتګر ګرځولی شوی یم زه صرف ګډبه یم نو زه تاسو له د دې نه ځکه پای نشم درکولی چې ما ته اجازت نشته خپل مالک زه خو بس بېزو له ګډو بېزو سرولو له نیولی شوی یم او ما ته د چا ته اجازت نشته چې د چا له پای ولشم او ورکم وله نبی علیه السلام وفرمایل چې موږ د تا نه د لنګې بېزې پای نه غواړو صرف موږ د تا نه غواړو که ستا یوه بېزه داسې وي چې پای نه کوي نو موږ له یې راکې وړه وي بسکوری وي او پای لا نه کي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یوې بېزې ته اشاره وکړه وې دا د یو پسکوری ولاړه وه نبي علیه السلام تشریف راوړو هغه بېزې ته یې تو ته لاس کو او د الله نوم یې واغوسته بسم الله چې څنګه د نبي علیه السلام لاس هغه تو د بېزې سره ولګېدل او بسم الله نبي علیه السلام وی فرمایل نو عجیبه کار وشو عبدالله ابن مسعود هم حیران شو چې په دې وړه غونتې پسکوری کې به پای د کوم ځای نه راشي چې نبي علیه السلام د دې توله لاس وړو خو نبي علیه السلام یې پېژندو نه نو بس چې څنګه نبي علیه السلام لاس مبارک هغې توله لاړل هغه یکدم ډک شو د پایو او پای ته را شروع شو عبدالله ابن مسعود ډېر حیران شو او دومره پای را شروع شو چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه سره غم شو چې دا پای خو هسې په ځمکه تویېږي نو ابوبکر صاحب لاړو یو ګټه یې راوړه داسې د لنګرای غوندې هغه یې صفا کړه او هغې کې هغه پای جمع کول هغې ته یې هغه ونیسله
دواړو حضراتو نبی علیہ السلام ابوبکر سے پای وسکل بیا عبدالله ابن مسعود ته وی تو مسکا هغه مسکل بس عبدالله ابن مسعود قتل چې خدای دا څوک دی عجیبه واقعه وشوه د وړي پیسکورای چې تیله نو شوي د هغې د تونه دومره پای راغلل لکه لنګه بیزه چې ډېر وخت پس سوکوله شي او ډېر پای پکې نبی علیه السلام چې کله هغې نه پای ولشل بیا یې هغې تو ته اشاره وکړه وی اوس بس د خپل حال له راشئ هغه بیا کشان پیسکوری شو بیزه بیا پیسکوری شو کله د بیزې شکل اختیار کړ تیر ډک شو کله بیا پیسکوری په شان شو عبدالله ابن مسعود سے وی ما قتل نیغ انو د بنده د هیئت نه پته لګي چې دی سوچ والا دی شعور لري عقل پکې شته چې نبی علیه السلام دته وکتل چې دی دومره په حیرانتیا سره دی خبرې ته ګوري نو نبی علیه السلام فرمایل دا عام ګډبه نه دی او نبی علیه السلام عبدالله ابن مسعود صاحب ته مسکی شو ورته وفرمایل وانک غلام معلم ته یو هوښیار هلک یعنی تو داسې هلک چې ته به زده کړه ښه وکړې بس دې کې نبی علیه السلام توجه هم شامله کړه الله اکبر نبی علیه السلام توجه پکې راله ومې ورته صفت یې وله وکړه چې ته پوه یې او هم پکې توجه راله بس خو چې دا یې څنګه ووې نو عبدالله ابن مسعود صاحب ورپسې بیا ګرځېدو او بیا راغی مکه معظمه کې مسلمان شو دغه د اسلام هغه ابتدا وه او اسلام سره د تعلق هغه ابتدا وه د نبی علیه الصلاة والسلام به اکثر رازونه د سره د کور د بهر نبی علیه السلام سره به ویده دومره مستقل یو صحابي دی هغه فرمایي وایي چې مونږ به تر ډېره وخته پورې دا اندازه نه شوه لګولی چې عبدالله ابن مسعود ګنې د پردی کورنی سړی دی او بنده دی مونږ به وی دا د نبی علیه السلام د کور یو بنده دی چې نبی علیه السلام به ودو عبدالله ابن مسعود به سر ته ولاړو چې نبی علیه السلام به پاسېدو عبدالله ابن مسعود به سر ته ولاړو چې نبی علیه السلام به کله هم غسل کولو عبدالله ابن مسعود صاحب به ورته پرده نیولې وه چې بهر به تلو نبی علیه الصلاة والسلام پیدار به د مخکې کول داسې یو خادم و خپو کې به ورته بس پیدار پراتو نبی علیه السلام ته به خپو کې د پیدار ایښو چې کله وایي نبی علیه السلام کور ته راغلو او کې به ناستو نو پیزار به عبدالله ابن مسعود صاحب لرکولو ډېر صحابه ټول خوش قسمته دي خو دا چا ته روزانه د نبی علیه السلام د صحبت خوش قسمتي په هره لحظه کې ملاو شوې ده هغه پکې لکه عبدالله ابن مسعود صاحب چې دی او د نبی علیه السلام په کور کې تربیت حاصل کړو او ټول ژوند د نبی علیه السلام په شان جوړ کړو هر څه به د نبی علیه السلام په شان کول پیروي به ټوله د نبی علیه السلام د سنتو کوله خیال به دا و چې د نبی علیه السلام کوم عادتونه دي چې هغه په ما کې راشي بس د دې وجې په صحابو کې یو خبره مشهوره وه او هغه دا وه انه یعنی دا عبدالله ابن مسعود چې دی انه اقرب الناس الى رسول الله صلی الله علیه وسلم هدیا وسمعا او یو روایت کې راځي انه اقرب الناس الى رسول الله صلی الله علیه وسلم هدیا وسمتا ډیر نږدې په عادات او اخلاقو کې نبی علیه الصلاة والسلام ته عبدالله ابن مسعود دی نږدې دی د ټولو نه نږدې ورته دی اقرب دی یعنی د دومره ورته بل صحابي په عاداتو اطوارو کې په کړو وړو کې په ناسته ولاړه کې بل څوک دومره نږدې نه دی لکه عبدالله ابن مسعود صاحب چې دی دې نه معلومه شوه دا شکل و صورت سره تعلق نه ساتي یعنې د ده قد و کاټ هغه کمزوري و خو د نبي علیه السلام په شان هیئت یې جوړ کړو او بعضې صحابه و چې هغه به د نبي علیه السلام په شان مشابه و یو صحابي و چې هغه به د نبي علیه السلام په شان مشابه ورسره په احد کې چې هغه شهید شو نو خلکو کې مشهوره شوه چې ګنې نبي علیه السلام شهید شو او
بعض بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین سے بارک راضی چې حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتانه کې په وجود مبارک کې تر خپو طرف ته د نبی علیہ السلام په شانو او حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نامې نه پورته در سر پورې د نبی علیہ السلام په شانو ګرځېدل به د حضرت حسن د نبی علیہ السلام په شانو او وجود د حضرت حسین د نبی علیہ السلام په شانو. عبدالله ابن مسعود داسې ځان جوړ کړو چې نبی علیہ السلام سود به پې د خلکو کېده سود. بعضې مریدان وي چې هغه مشابهت راولي د خپل پیر سره مرشد سره په کړو وړو کې او دې ته فنا فی الشیخ وي فنا فی الشیخ. دا بعضې صوفیه کرامو کې دا ډیر زیات یو رایج الوقت طریقه ده چې دا مریدان چې دي نو هغوی کوشش کوي چې د خپل شیخ په شان کړوړو جوړ کړي د هغوی په شان انداز هغه شان اختیار کړي او بنده هم چې ورته ګوري نو ډېر سود یې پې کېږي وایي یاره دی خو پلان کې د خپل پیر په شان دی د خپل هغه مشر په شان دی. او بعضې خلقي وي یعنی د هغه خلقت لکه د اولاد د پلار په شان او چې د شاګرد د استاذ په شان شي د مرید د پیر په شان شي نو هغه په خپله قصدن عمدن جوړ کړي او الله په هغې کې ورته اکه شان مشابهت ورکړي اگر چې په شکل صورت کې به هغه شان نه د چا شکل صورت یو شان وي پیر به د رنګ نه تور وي مرید به سپین وي پیر به سپین وي مرید به تور وي دا په دې نه ده خو هغه کړو وړو داسې وي چې بنده پې ډېر سود کېږي چې یاره دی خو بلکل اکه شان دی. او د نبی علیہ السلام نه علوم د قرآن مجید د ټولو نه سیوا عبدالله ابن مسعود صاحب اغوستو. د ټولو نه لوی کاري حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په قرآن مجید د تلاوت او د قرائت او د تفسیر په میدان کې عبدالله ابن مسعود مرتبې ته بل څوک نه رسېدل. معنو باندې به ډېر د قرآن مجید معنی به یې داسې بیانولې او شریعت مطابق به ډېر زیات عجیبه مسائل بیانول. زمونږ فکر ټوله د عبدالله ابن مسعود صاحب د اقوالو او د احادیثو زیر اثر ده د امام صاحب رحمت الله علیه. وجه څه ده چې امام صاحب په کوفه کې و عبدالله ابن مسعود صاحب کوفې ته راغلی و نو د هغه اثر په کوفه کې په علماو کې موجود و. یو ځل عمر رضی الله تعالی عنہ عرفات کې د حج په موقع باندې یو سړی راغی خدمت کې حاضر شو وی یا امیر المؤمنین زه د کوفې نه راغلی یم او ګوره زمونږ په کوفه کې یو سړی راغلی دی او هغه یو ناشنا طریقه جوړه کړې ده. وی څه وی املا د قرآن مجید کوي دکه شان خلکو د تلاوت کوي یعنی قرآن مجید مخې ته نی او دکه شان خلکو ته تجوید ښیي صحیفه یې مخې ته نی. عمر رضی الله تعالی عنہ سره ډېر فکر شو وی من هو ویحکا څوک دی خدای دې خوار کا څوک دی زر وایه دا چې داسې کار کوي په کوفه کې. هغه زر په یاره باندې ووی عبدالله ابن مسعود دی. عمر صاحب یکدم هغه غصه او هغه هیبت او هغه تعجب ختم شو او وی فرمایل ما ویګنې بل څوک دی والله ما اعلم انه بقي احد من الناس احق بهذا الامر منه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل والله ما اعلم انه بقي احد من الناس احق بهذا الامر منه. بل سړی زما د قسم په خدای د دنه سیوا د دې خبرې حقدار نه دی چې هغه دا کار وکړي بغیر د عبدالله ابن مسعود نه. بس په دې خبره هغه پوهیږي چې هغه یې کوي بېشکه ټیکې کوي که چېرې بل چا دا کار کو نو ما به ورله سزا ورکړې وه. والله ما اعلم انه بقي احد من الناس احق بهذا الامر منه. دومره زیات اعتماد پر صحابه کرامو.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل تشریف راوړو او ابو بکر صاحب ورسره نو نبی علیہ السلام بیا روان شو هغه صحابي وای موږ ورسره هم روان شو چې یو ځای ته لړو هلته تیاره وه او جومات کې یو سړی لګیا دی یو بنده او هغه موس کوي او قرآن مجید تلاوت پکې کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته یو درنګ غوږ کېښودو نو وی پیژندو چې دا عبدالله ابن مسعود دی وی فرمایل موږ ته وی مخ راواړو وی فرمایل من سره ان يقرأ القرآن رطبا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن ام عبد چې د چاړو غواړي چې هغه د الله قرآن مجید اولولي په هغه شکل کې او په هغه صورت کې او په هغه تجوید سره چې څنګه الله نازل کړی دی نو د عبدالله ابن مسعود تلاوت ته واوري د تلاوت دومره مشابه دی د نازل شوي کتاب سره چې دومره د بل چا مشابه نه دی یعنی چې الله کوم قرآن مجید نازل کړی دی په اکه طرز کې عبدالله ابن مسعود صاحب وایي الله اکبر بیا عبدالله ابن مسعود صاحب دعا کوله اوس د نبی علیہ السلام نه دی خبر دعا کوي نو نبی علیہ السلام وفرمایل سل تعطه سل تعطه غواړه چې څه غواړې هغه به درکولی شي غواړه چې څه غواړې هغه به درکولی شي عمر صاحب وایي دا زه وم چې زه ورسره روان وم نو وایي ما وی چې سحر شي نو زه به نبی علیہ السلام دا خبره عبدالله ابن مسعود صاحب ته وکړم چې بېګا دې دعاګانې ټولې قبولې شوي ځکه نبی علیہ السلام وفرمایل سل تعطه سل تعطه غواړه چې څه غواړې غواړه چې څه غواړې خو عبدالله ابن مسعود صاحب د دې خبرو نه خبر نه دی چې سهار وې زه لاړم او سهار وختي ما کوشش وکړه چې عبدالله ابن مسعود صاحب خواته زر ورشم نو بس چې زه دروازې خواته نږدې کېدم د عبدالله ابن مسعود نو ابو بکر صاحب دا غاړې را روان دا غاړې ابو بکر صاحب را روان واپس راته ما وی څه دې کول وی عبدالله له مې بېګانه خوشخبري ورکوله عمر صاحب وای ما وی چې زه به تا نه په څه کې مخکې شم ګوره دې ته نیم خیال ما وی ګنې بېګا صرف زما خیال نه دې خبرې ته خو زه په دې پوه شم چې کومه خبره زما زړه ته راځي الله د ابوبکر مخې ته مخکې نه راوستي زړه ته یې مخکې نه راوستي د دې وجې ابوبکر صاحب د صحابو سردار دی سردار دې خبرې ته خیال چې زه ورشم زه چې لاړم نو بس هغه بیا تلی او خوشخبري او زیری وله ورکړه عمر صاحب فرمایي زما دې په الله قسمي د نیکو په کار کې د ابوبکر صاحب نه وړاندې کېدل د هېچا وس کې هم نه دي دی به د هر چا نه وړاندې وي همیشه وې زه د نه رستو پاتې شوم همیشه وی عبدالله ابن مسعود صاحب به پخپله وی چې د نبی علیه الصلاة والسلام په برکت د مجلس سره الله تعالی ما ته په قرآن مجید باندې داسې عبور راکړی دی چې کم آیت شریف کم ځای نازل شوی وي او د هغې کمه مبدا وي او شان نزول کمه واقعه وي او د هغې کې کومه معنا پرته وي الله تعالی هغه ما ته یاده کړې ده ما ته یاده وي په هر څه الله تعالی ما ته د قرآن مجید په ټولو علومو باندې عبور را کړی دا به پخپله فرمایل بفضل الله په فضل د الله رب العزت سره یو ځل یو قافله کې عمر رضی الله تعالی عنه روانو په سفر کې او تیاره وه د هغه غاړې یو بله قافله را روانه وه هغوی کېناستل چې قافله کېناسته عمر صاحب وی
تاسو وګورئ چې دا خلک څوک دي، خپل دي که پردي دي، او هسې نه چې چېرته داسې وي چې زموږ دوستان نه وي. نو عمر رضی الله تعالی عنه ته چا ووایي چې موږ به څنګه معلومو چې دا څوک دی؟ نو عمر صاحب یو سړي ته وی په تیز اواز د دی نه تپوس وکړه چې من عین القوم یا من القوم، څوک یې د کوم ځای نه راغلی یې وی؟ د هلته نه ولې یو سړي اواز ورکړو من الفج العمیق، موږ د هغه اوږدو کندو نه، د هغه ډونګو کندو نه راغلي یو. قرآن مجید کې هم الله فرمایي چې حج له به خلک د لرې لرې نه راځي، د کندو نه به راځي. نو عمر صاحب چې دا آواز واورېده نو هغې سړي ته یې ویې ته تپوس وکړه این تریدون، چېرته ځئ، کوم ځای ته مو اراده ده؟ د هغې غاړې ورته بیا چا آواز وکړو البیت العتیق، یعنی الی البیت العتیق. مونږ خو مکې معظمې ته روان یو، بیت الله شریف ته ځو. د دې بیت الله شریف یو نوم بیت العتیق دی، کور د خلاصي، کور د آزادۍ. عمر صاحب وی هغه سړي ته وی ته تپوس وکړه ان فیهم عالما، څوک عالم در کې شته؟ غلی شو خلک، په دې سړي ونه وی چې او زیم. نو عمر صاحب هغه القرآن اعظم، قرآن مجید کې د ټولو نه لوی آیت کم یو دی؟ دا غاړې والا آواز راغی الله لا اله الا هو الحي القیوم، آیت الکرسی، لا تأخذه سنة ولا نوم. عمر صاحب هغه سړي ته وی اوس ته تپوس وکړه چې ای القرآن احکم، محکم آیت په قرآن مجید کې کم یو دی چې داسې محکم وي چې په هغه یو آیت کې الله تعالی ټول قواعد او ضوابط د ژوند خولی وي؟ نو د هغې غاړې ورله جواب راغی ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر یعظکم. دغه ورته چې دا آیت شریف واورېد عمر صاحب، نو عمر صاحب هغه سړي ته وی تپوس یې وکړه چې ای القرآن اجمعو، جامع آیت په قرآن مجید کې کم یو دی چې هغه ډېر جامع وي؟ نو د هغې غاړې ورله جواب راغی، چا ووی اکه سړي ووی چې کوم د اول نه جوابونه کوي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرا. چا چې ذره برابر نیکي کړې وي هغه به هم د قیامت پر ورځ وویني، چې چا چې شر کړی وي نو هغه به هم وویني. عمر صاحب دې قافلې والا ورته بیا ووایي چې ای القرآن اجمع اخوف، په قرآن مجید کې ډېر جامع د خوف آیت کم یو دی؟ نو هغې غاړې نه جواب راغی چې لیس بامانیکم ولا امانی اهل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. الله فرمایي اخر وایي نو بس تاسو په اردو باندې ښکار کیږي نه د اهل کتابو، چا چې سب بد کړي وي د هغې میوه به مومي، او د الله په مقابله کې څوک حامي او مددګار به تاسو ونه مومئ، دکه شان یوازې به یې. دا ډېر د خوف آیت دی. عمر صاحب ورته ووایه چې اوس خو دې دا د خوف آیت ووی ای القرآن ارجا، په قرآن مجید کې د امید آیت کم یو دی چې بنده ډېر زیات زړور شي، پې خوشحاله شي چې خدای شکر دی چې ته دومره رحیم کریم یې. دا کم یو آیت دی، ډېر ګران کار دی. اوس که خلک کمپیوټر ورسره وي نو د دې جوابونه داسې نشي ورکړي. د هغې غاړې جواب راغی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. الله فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ووایه زما بندګانو، هغه بندګانو چې زیاتی مو کړی دی په خپلو نفسونو، ظلمونه مو کړي دي. ظلم څه کړی دی؟ ګناهونه مو کړي دي. ظلم مو څه کړی دی؟ غفلت مو کړی دی. ظلم مو څه کړی دی؟ بیکارتوب درنه راغلی دی، ډېر ګناهونه درنه شوي دي. لا تقنطوا من رحمت الله، خو نا امیده کیږئ مه د الله د رحمت نه. ان الله یغفر الذنوب جميعا، که توبه مو وباسله الله به مو ټول ګناهونه معاف کړي. انه هو الغفور الرحیم، دغه الله رب العزت چې دی نو دی غفور
بخون کې دی او رحیم دی، رحم کوونکی ذات دی. دا ما یو بیان کې ویلو غالبا چې بعض علما وایي چې دا صحابه به وي، چې دا د صحابه په حال باندې نازل شوی دی، چې صحابه به وي چې خدای موږ نه په حالت د شرک کې کوم ګناهونه شوي دي، د نبی علیه السلام مخالفت مو کړی دی، چې الله به راته هغه وبخي او که نه. څوک وایي چې نه عام مؤمنانو ته دی، دا موږ ته تاسو ته هم دی. دا آیت شریف ورته ووایي. عمر صاحب خو ډېر لوی فراست و، نو عمر رضی الله تعالی عنه آواز وکړو، وی دا نورې خبرې تا وکړې، اوس په دې نه زه تپوس کوم. دا چې چا جواب ورکړو نو دا ګورې بل څوک نشي کېدی. افیکم عبدالله ابن مسعود، تاسو کې څوک عبدالله ابن مسعود شته و که نه؟ کافی لوی والا د عبدالله ابن مسعود صاحب په ځای باندې جواب ورکړو اللهم نعم.